بسم الله الرحمن الرحیم. دا حضرت عبدالله ذوالوجادین رضی الله تعالی عنہ د محبت ناشنا واقعه د هغې د ایمان درولو ناشنا واقعه سړی وړي سړی حیران شي. صحابه کرام څومره محنتونه کړي، قربانۍ ورکړي دي. زما عزتمندو حضرت عبدالله ذوالوجادین رضی الله تعالی عنہ چې کله د مدینې منورې په اطرافو کې څه فاصله کې پته ورله لګېده چې یاره پیغمبر اخیری چې کوم دی راغلی دی، خپل ملګرو سره راغو، ایمان یې راوړو، کلمې ووې، واپس لاړو خپل ځای کې په پټه باندې مسلمان شوی و. کور والا ته خبر شو، تره ورله وایي تا کلمه ویلې وي؟ او کلمه مې ویلې ده. ایمان پټېږي نه. ورله وایي دوه خبرې دي، یا خو به کور پرېږدئ که کلمه وی خامخا، او کلمه باندې اوسېږي نو کور به پرېږدئ بار به وځي، او که نه کلمه پرېږدئ نو بیا کور کې اوسېږه. ورله وایي کور پرېښودو ته تیار یم خو کلمه پرېښودو ته تیار نو. صحابه کرامو سړی حیران شي د هغې هغه قربانو ته. به هر حال کپړې ته لرې کې وي، دا کپړې هم زمونږ دي، کپړې هم راکړه دغه شان ځه. بیا دې کې دوه خبرې دي، یو دا خبره چې مور ورله یو څادر پټ غونته کې ورکړو، او دویمه دا خبره چې کله دې کور نه ووتو بغیر د کپړو یو کنډر و هغې ته ورغو. نو یو کس ته اواز وکړو او ورله ما سره د بوجۍ نه علاوه بل څه شته نه، بوجۍ ورله ورکړه. هغې کې چې کوم دی نو خپل ځان له یو قسم له کورته غونته کې جوړه کړه، تو یې کړه، عورت یې پکې پټ کړو. نو دو څادرونو والا په دې وجه دې ته ویل کېږي ذوالوجادین رضی الله تعالی عنه. بیا لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، هغه چې ولیدو ډېر خوشحال شو. پیغمبر اسلام صحابه وایي چې دا څوک را روان دي چې پیغمبر اسلام ډېر زیات خوشحاله شو. بیا دیو د سره ملاقات شو وغیره. هلته کې په مجلس کې بره ټایم ناست و، صحابه کرامو سره به ناست و، صوفې چې کوم دی یو قسم له طالب علم و. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وخت پس یو غزوې ته تشریف وړو، دی خو هم ورسره و. په هغې کې دی بیمار شو، او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده خواله ورله را ابوبکر صاحب ورسره دی، تبې وه او اخیر لمحات یې پیغمبر وسلم د سر مبارک په خپل غېږه کې کېښودو. داسې صحابي چې خپل غېږه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی نو د هغه سر یې دی، او اکه پیغمبر وسلم نظر پې و چې د هغه په غېږه کې سا ورکړه. پیغمبر وسلم د کفن تیاري وکړې، د قبر تیاري وکړې، او خپل څادر مبارک هغې چې کوم دی ورله ورکو، او وی دی په دې کې چې کوم دی نو به دفن کېږي. خیال مو دی یو خواته د اسلام د وجې نه کپړې وباسلې کېږي، بل خوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څادر مبارک د کفن دپاره هغه چې کوم دی نصیب کېږي. د الله تعالی چې کله انسان ځان ورکړي بیا انسان ګور الله تعالی تعالی څه درکوي. به هر حال نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک چې کوم دی د قبر ته ورکوز کو، او هغې چې کوم دی دفن کو. عمر فاروق صاحب فرمایي چې کاش دې ټیم کې زومه او زما میتو او دا چې کوم دی پیغمبر صاحب په خپل لاس مبارک دی. نو الله والا څومره قبولیت ورکړو، سړی حیران شي. دا څه د اسلام لپاره قرباني وه، الله والا دومره چې کوم دی لوی فضیلت او هغه چې کوم دی ورکو. الله دې موږ له فصیح ما کې دا وکړو، توفیق نصیب کړي. السلام.